نو معززو دا محبت د صلحاو د نیکانو دا د عمل د کمزورۍ جبیره ګرځېږي، دا د اخلاص د کمزورۍ جبیره ګرځېږي. خو په دې شرط باندې چې عقیده صالحه وي، او چې عقیده صالحه نه وي بیا محبت دې دنیا کې او د قبر عذاب کې به څه فایده ورکړي، خو د جهنم په عذاب کې چې عقیده خرابه شوه شفاعت هلته څه کار نه کوي. بیا شفاعت کافر ته فایده نه ورکوي، منافق ته یې نه ورکوي، دعا بیا مردار و عقیدو والا ته شفاعت فایده نه ورکوي. حوض کوثر اوبه کافر ته نه میلاویږي، منافق ته نه میلاویږي، دعا بیا خطرناکو جماعاتو ته نه میلاویږي. دا اهل السنه والجماعه د یو مسلک والا چې دغه عقیده د چا سپېڅلې سوچوي سپېڅلې وي سوچوي دغه خلکو ته میلاویږي. الحمدلله زمونږ استاسو عقاید سوچي د اهل السنه والجماعه د افراط او تفریط نه مو ځان ساتلی حتی الوسع. قصدا عمدا مو د مسلک اهل سنت مخالفت نه دی کړی په یوه جزیه کې هم، او د عمل چې څه کمزوري ده په هغې کې ګامزن یو کوشش کوو. تاسو چې دا کم بیعتونه کړي او د نیکانو ترازی خو همدې مقصد دپاره چې عملي کمزوري ده چې دا الله تعالی زما ښه کړي، زما زړه خیرن یې الله تعالی یې صفا کړي، نفس مې خیرن یې الله تعالی یې صفا کړي، او د نیکانو سره کینم چې نیک رانه جوړ شي. ګامزن یې په دې لاره کې، لیکن په یوه شپه کې څوک ټول مقامات نشي حاصلولی. که چېرته یوه شپه کې د چا نه دا ټول مقامات حاصلېدی شوې نو رسول الله مبارک به یوه شپه صحابو څه کړي وه، او بس د مخې په یو طرفت عین سره به مقامات خلاص شوي وو، بار بار صحبت ته به ضرورت نه و. نه، صحابو کې هم چې چا ډېر صحبت کړی دی د هغه مقام ته بل صحابي نشي رسېدی. د دې دا مقام د صحبت په لحاظ باندې دی چې د چا څومره صحبت د محبوب سره ډېر شوی د هغه مقام بالاتر دی. حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه اول ورځ چې بعثت شو په سبا باندې ایمان راوړ. ګورې دا اول ورځ د آخر ورځې پورې کمال صحبت، سفری حضري، کور غایب همیشه چې کړی او دایم چې کړی صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ دومره صحبت بل چا نه دی کړی. همدا وجه و صحابه خو ټول دي که نه، ولې صحابه ورته صحبتونه یې کړي، خو کمال صحبت په دې ټولو کې ده کړی دی. قرآن کریم د ده نه څنګه تعبیر کوي؟ اذ قال لصاحبه، او وخت چې رسول الله مبارک وویل لصاحبه ملګري خپل ته، اذ هما فی الغار، کله چې دواړه په غار سور کې وو. نو څوک ده؟ لا تحزن ان الله معنا. ګورې قرآن کریم په صحابیت ګواش، که د بل چا صحابیت نه انکار وشي ګمراه دی خو کافر به نه وي، او که د صحابیت د حضرت صدیق صاحب نه انکار وشي یا د حضرت زید صاحب نه د هغه نوم هم قرآن کریم کې ذکر دی نو دی به کافر کېږي. حضرت زید صاحب کمال څه شی دی؟ علمي شهرتونه یې نشته دی، نور شهرت یې نشته. هغه هم لویه وجه دا ده چې مبارک کم وخت نه اعلان د بعثت کړی دی، هغه وخت نه هغه مبارک ایمان راوړی، غلامۍ کې راغلی خادم دی، او بیا دومره محب او عاشق چې کله اوازه د اسلام وخوځېده د دوی کلي نه دا په ماشومتوب کې چا یې غوا کړی و. حضرت زید بن حارثه ماشومتوب کې چا یې غوا کړی وړی و، او بیا یې داسې خرڅ شوی و، 10 ځایه 15 ځایه غلامۍ کې خرڅ شوی و. بیا د رسول الله مبارک غلامۍ ته راغلی و، او بیا یې ایمان راوړی و. په دې کې خلک راتله ایمانونه یې راوړل، د حضرت زید پلار هم راغی، وروڼه یې هم رالل. پیژنې خو یې نه، خو چې ایمان یې راوړل پوښتنې شروع شوې، ته څوک یې، ته د کوم ځای، ته د کوم ځای، په خپلو کې محبت شروع شه. نو دلته چې دنه تپوس وشو، د وي زه خو ورک شوی یم، زه د فلاني کلي یم، داسې پته چې ولګېده خپل پلار او وروڼه ورسره خبرې کوي، خپلو کې سره وپېژندل. هغه رالل وي یا رسول الله علیک السلام، دا خو زما زوی دی. هارون یې وایي دا زما ورور دی، دا مونږ ته راکړه چې بوی زو، دا خو مونږ ماشومتوب کې چا پټ کړي وو. رسول الله مبارک ورته فرمایي ما بالکل اجازت دی ورته چې دې تاسو غوره کوي او خوښوي، زما اجازت دی، زید لاړ شئ ورسره، او که نه نځي زبردستي به ورسره نه کوئ. هغه مبارک ته رسول الله مبارک دومره مینه او محبت ورکړي وو، او داسې د فرزند او د بچي په شان یې غټ کړی وو. هغه وویل یا رسول الله ستا غوندې پلار زه به دا پرېږدم او ده پسې به ځم، زه نه شم تللی. پلار او وروڼه یې ټول قربان کړل او د رسول الله مبارک غلامي اختیار کړه. هغه حضرت زید چې د اولې ورځې نه صحبت کړي وو، قرآن کریم کې نوم راغی فلما قضا زید منها وطرا، کله چې زید رضی الله عنه خپله بیبي زینب هغه طلاق کړه، حاجت یې پوره کړه، زوجناکها، د هغه بیبي یا رسول الله مونږ تاسو ته په نکاح باندې درکړه. بیبي زینب ام المؤمنین د
دا مخکې د حضرت زید بیبي وه هغه طلاق کړه او بیا رسول الله مبارک په نکاح باندې واخیست دا کمالی صحبت په وجه باندې چې چا څومره صحبت زیات وکړه هماغومره د هغې مقام اوچت شه چا صحبت کم وکړه د هغه مقام کم صحابه کرامو کې د ټولو نه کم مقام والا چې علما مثال کې پیش کوي څوک دی حضرت وحشي رضی الله تعالی عنه حضرت وحشي